السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې. یو ډېره افسوسناکه واقعه رامنځته شوې ده په صوابه کې. د 7 زامنو پلار اسدعلي په خپل کلي کې خپل کلیوالو ډېر په بېدردۍ سره قتل کو. اسدعلي په څه وجه باندې قتل کړو؟ راځئ مینوالو موږ سره دا ویډیو اخره پورې وګورئ. د پوره معلومات نه خبر شئ. که څوک په دې چینل کې نوي مهرباني وکړئ سټار کلیک در سره ضرور سبسکرایب کړئ او بل ټلی نشان ووهئ. نور هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته ډېره په اسانتیا سره ملاویږي. دا واقعه په صوابه کې رامنځته شوې ده چې د 7 زامنو پلار اسدعلي په خپل کلي کې خپل کلیوالو ډېر په بېدردۍ سره قتل کو. عزتمندو، د دې نه مخکې اسدعلي رور هم چا په پیرنګ سره ایښتی او چې ډېر په بېدردۍ سره قتل کړی و. بیا د دوی د ډېر وخت نه دښمني وه، خو دوی ډېر زیات غریبانانو او دغې دښمنۍ سره نه کار روزګار ساتلو، هغې باندې غم غرض هم نه کولو چې هغه دښمنداران راپاڅېدل او بېګونی اسدعلي هم ډېر په بېدردۍ سره قتل کړو. اسدعلي ورسره نه جنګ جګړه کړې وه او نه ورسره څه په تیزو کې خبره کړې وه. ته حساب له هغوی په بېدردۍ سره بیا قتل کړو. د اسدعلي بل ورور بیان هم رالو او ډېر زیات په سرو سترګو باندې وژړل. دی وویل چې موږ ته لا اوسه پورې انصاف نه دی میلاو شوی. زموږ بل ورور قتل شو، د هغه انصاف راته میلاو نه شو. اوس د حساب له اسدعلي هم قتل شو، د ده انصاف هم راته میلاو نه شو. نو موږ د حکومت نه انصاف غواړو چې موږ ته دې زر تر زره انصاف میلاو شي او دغه زموږ دښمنداریان دې زر تر زره ګرفتار شي او دوی له دې ښه عبرتناکه سزا ورکړلی شي. عزتمندو، دومره غټ ظلم یې په روژه کې وکړو چې د 7 زامنو پلار یې ډېر په بېدردۍ سره قتل کړو. الله تعالی دې اسدعلي له په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي او کور ولري دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. نورې معلوماتي ویډیوګانو لپاره په دې چینل کې اوسئ. والسلام.